نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. دا سورة انفال نهم سپارہ سورة انفال نن شروع کیگی. دا مدنی صورت تے او پدی کی اتیا آیاتونه دي. په مدینه منوره کې نازل شوه دي او د دې په سر کې د جنگ بدر ذکر دی او جنگ بدر چونکه د اسلام لومبه جهادو نو دې کې ډېرې داسې مسلې راغی چې د هغې نه مخکې د مسلمانانو په منځ کې نه وې راغلي. خاص طور باندې د مال غنیمت په باره کې په منځ کې اختلاف راغو. مال غنیمت د دې نه مخکې خو چېرته جنګ شوی نو چې د مال غنیمت مسله مخې ته راغلی وه. دا ډوبې جنګو جهادو دې کې چې جنګ وشو د هغې نه پس الله سبحانه وتعالی کافرانو ته شکست ورکو، مسلمانان فتحیاب شو. نو مال غنیمت سلاس لراغو نو په هغې مال غنیمت کې 3 ډلې شوې مسلمانان. د جنگ په دوران کې 3 ډلو کې تقسیم شو مسلمانان. مثال په طور باندې یو هغه ډله وه، یو صحابي دا ټول ذکر فرمایي، دا هغه حدیث شریف مفهوم زه تاسو ته بیانوم. اگر جنگ بدر دا احوال بیانوي چې دا سوره انفال کې دا آیاتونه د څه په باره کې نازل شوي دي، د دې شان نزول لته بیانوم. نو هغه داسې چلو شو چې وایي کله جنگ بدر په اختتامي وخت کې یعنی ختمېدو په وخت کې او کافرانو ته ماتې وشوه، نو یوه ډله خو داسې وه چې کافرانو پسې رستو روان وو او بس ځغلولې په مخ کې. بل ډله چې کوم وانو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګیره کې اغشتي و چې چېرته دشمن پرشانه حمله ونه کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته شهید نه کړي یا څه نقصان ورونه رسوي. بل ډله داسې وه چې هغې زر مال غنیمت راغونډولو، لکه د کافرانو نه چې کوم څیزونه پاتې شوي وو په تښتېدو په ټایم کې، تورې ډالونه، غشي او نور کپړې سامان وغیره چې څومره څیزونه لکه چې څه پاتې شوي هغه یې راغونډول. داسې کارو شو چې کله جنگ ختم شو نو چې چا هغه سامان راغونډ کړی و بس هغوی خو خپل ځایونو ته یوړو سامان. بیا چې کله هغه نور واپس راغه مجاهدین چې کوم هغوی پسې تلي و کفارو پسې ډېر لرې پورې هغوی وزغلول او چې کله هغوی فنا شو نو بیا دی واپس راغه
او دغه خلق چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو هغه يم چې کوم دی نو بیا دوی ټول یو ځای شو. نو دوی چې کله دا خبرو کوي په مینس کې اوس دا کسان لګیا دي د یو ځای شو. نو ورته وایي چې بې مال غنیمت راوباسئ که نه. ورته وایي چې دا خو مونږ راغونډ کړی دی او بس دا زمونږ شو چې چا راغونډ کړی دا خو مونږ راغونډ کړی دی او بس زمونږ شو ستاسو خو پکې حصه نه کېږي. ای ورته وایي که چېرې مونږ هغوی پسې نه دی تللی خو هغوی به په تاسو راګرځېدلي تاسو بیا مال غنیمت ته سمېدئ څه تاسو مال غنیمت څنګه راغونډولو. بلې ډلې ورته وایي چې مونږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې او د هغه په دغه کې اخته وو نو مونږ به مال غنیمت راغونډولو او که نه مونږ به هغه بچ کولو د هغه حفاظت مو کولو. نو زمونږ هم پکې حصه کېږي او هغوی وایي چې زمونږ هم پکې حصه کېږي او دوی د هغه حصه نه منله. په دې کې اختلاف پیدا شو. کله اختلاف پیدا شو نو الله سبحانه وتعالی دا آیاتونه راولېږله. ولې چې ډېره مخکې خو د دې مسلې او حل څه وونه که نه لکه جګړه نه راغلی نه مال غنیمت لاس ته راغلی چې د هغې د وجې نه دې فیصله شوې وه. نو الله سبحانه وتعالی په دې کې لومبی دا خبره فرمایي یسألونک عن الانفال تا نه تپوس کوي د مال غنیمت په باره کې. اے حبیبه محمد صلی الله علیه وسلم تا نه د مال غنیمت په باره کې دا صحابه تپوس کوي. قل لتو فرمایا الانفال لله والرسول دا مال غنیمت چې دی دا د الله دی او د هغه د رسول دی. دې کې هیڅ چا څه نشته. د الله دی او د الله د رسول دی. فاتقوا الله نو بس ویریږئ د الله نه. واصلحوا ذات بینکم او درست کوي په خپلو کې منځ کې تعلقات خپل. د دې په وجه باندې خپل تعلقات مه خرابوئ چې تاسو د مال غنیمت په وجه باندې اوس یو بل سره خولې وهئ یو بل سره روانېږئ دا روانېږئ نو دا خبرې پرېږدئ. د الله یاره زړه کې راولئ او بس دا وکړئ. واطیعوا الله د الله اطاعت وکړئ ورسوله او د هغه د رسول ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یئ. بس د دې دپاره دا خبره ډېره وه. کله چې دا آیاتونه نازل شو چې بس تاسو که چېرې مؤمنان یې تاسو ته وکړئ بس هغوی رسول علیه السلام له راغه چې ستاسو چې څه حکم وي او څنګه چلي نو بس مونږ کوو. داسې خو نو کړه چې ضدیان وو لکه زمونږ د خلکو بعضې وخت کې حق خبره یې وایي نه بس زه نه منم او زه دا کوم او زه هغه کوم. هغه صحابه وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په صحیح معنو کې مؤمنانو چې بس دا آیات نازل شو بس وایي چې مونږ ته څنګه حکم دی هغه شانتې کوو. ورته چې ټول مال راوړئ دلته واچوئ بس ټول هر یو شی چې کوم دی نو چې چاته سم ملو شي ستنم ورته ملو شي هغه هم راوړه پای کې کیفه هر څه راوړه هغه پای کې کیخو. نو بیا الله پاک په نور آیاتونو کې راغی بیان به بیا رست راځي چې هغه الله پاک بیا د هغې حصې مقرر کړي. مال غنیمت 15 حصو کې به بیا تقسیمېدو. نو څلور حصې چې کوم دي نو هغه به په مجاهدینو کې تقسیمېدې یو شانتي. دا یو حصه چې کوم ده دا به بیت المال ته تله. بیت المال داسې یو اداره وه چې هغې کې به دا ټول جمع کېدو مال او هغه به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غربا مساکین یا ګوډ شل ړانده معذور کسانو یا ډېر زیات ضعیف کسانو غرباو غریبانانو مسکینانو ایله به د دې نه امداد کولو. دا 15 به یې سره دې دپاره مقرر. نور څلور حصې به بیا په مجاهدینو باندې تقسیمېدې. د دې بیا الله پاک برستو ذکر فرمایي. خو دلته کې بس الله پاک چې حکم وکړو ټول صحابه و دې ته آمنا وصدقنا او بس هغوی مال غنیمت راوړو. دا خبره خدای پاک ختم کړه چې بس دا خو د الله د رسول خوښه ده. نو بیا الله پاک دا حکم راولېږلو چې دا به 15 برخې شي. دې نه به څلور چې کوم دی نو مجاهدینو باندې تقسیم کړي. خپل پیغمبر ته الله وفرمایل او هغه دا یو حصه چې کوم دی دا بیت المال کې واچوي. د دغه وخت نه بیت المال هم شروع شو. یو حصه بیا بیت المال ته لاړه. څلور حصې رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر ټولو باندې تقسیم کړي چې څوک کافرانو پسې تلي وو ایله هم ورکړه هغه شانتي
چې چا راغونډ کړي وو هغه هغه شانتې میلاو شو چې چا د رسول الله سره چې چا هم په جنګ کې حصه اخیستې وه بس هغه ته هغه شی میلاو شو. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي د مؤمنانو صفت اوس بیانوي. اول خو فرمایي چې تاسو مؤمنان یې نو بس تاسو د الله نه ویریږئ او د الله او د رسول اتباع وکړئ تابعداري وکړئ. اوس الله پاک فرمایي انما المؤمنون بشک دا مؤمنان الذين هغه کسان دي اذا ذکر الله چې کله ذکر شي د الله پاک نوم د هغې په مخ کې وجلت قلوبهم نو ویریږي زړونه د هغوی د الله د یرې نه واذا تلیت علیهم آیاته او چې کله تلاوت کېږي په هغې باندې آیاتونه د الله پاک زادت ایمانا نو زیاتېږي ایمان د هغوی په دې سره په دې آیاتونو سره وعلى ربهم یتوکلون او هغوی په خپل رب باندې بروسه کوونکي وي. د مؤمنانو صفت الله پاک فرمایلو. اوس په هر مؤمن کې دا صفت پکار دی. څه صفت پکار دی چې یو خو د الله سبحانه وتعالی نوم ورته واغشتي شي نو د الله د یرې د زړه اورپېږي ویریږي چې الله مې چېرته په غضب باندې ککړ نه کړي چې څوک ته الله پیش کی او ته بیا هغه سره زیاتې کې او هغه باندې زور ظلم کې او د الله نه یریږي او ظلم پې کې نو بس بیا به الله پاک پرې رانیسي. نو که مؤمن خو د زړه به ویریږي او که مؤمن نه وي د زړه بیا نه یریږي دی او بیا د هغې د پاسه بس خپل کار به کوي. کله چې هغه ته د قرآن یو آیات بیان شي مثال یو دشمنیداره خلک دي او یو مولانا صاحب ایتا بیانو کی چې هلکه ګوره الله داسې فرمایي الله داسې فرمایي نو چې هغه یې سپکو نه ګڼي بلکې د هغې قدر وکړي او هغه یې خپل وکړي او بل سره صلح وکړي د قرآن په رڼا کې. ځکه چې الله پاک فرمایي چې کله دی باندې تلاوت کېږي آیاتونه د الله پاک یو خو د الله نه یریږي د الله نوم چې واوري نه یریږي بل دا چې دی باندې کله د قرآن تلاوت کېږي د الله آیاتونه تلاوت کېږي نو دی د دی ایمان نور زیاتېږي. دی وایي چې او بلکل مونږ منو جي مونږ دې ته سر کېدو ښکته کوو. وعلى ربهم یتوکلون او بیا په رب باندې توکل وي بروسه وي چې الله به زمونږ په دې کې خیر ایښي وي په دې کار کې ګو که دا زما په ظاهر کې خلاف یو خبره کېږي خو لیکن چې شریعت که به خبره کوي ما ته نو دې کې به زما د دنیا او د آخرت خیر وي په الله باندې د بروسه وي نو دی بیا هغه کار بغیر چوچره بغیر د خپل فایدې او نقصان نه کوي. ولې چې د قرآن آیاتونه واورېدو د الله حکم یې واورېدو نو ده ورته غوږ کېښو او عمل یې پرې وکړو نو دی بیا دا سوچ نه کوي چې دی کې ما ته دا مخامخ تاوان دی او که ګټه ده. دلته د بروسې خبره چې په الله باندې توکل کوونکي توکل مطلب بروسه په الله باندې ساتل. بل صفت نه پکې سي الذین مؤمنان هغه خلک دي یقیمون الصلاة چې قایموي منځونه لره. قایمول څه ته وایي؟ قایمول دې ته وایي چې یو خو په وخت کې مونځ ادا کوي چې ګوره اذان وشي نو دی بس د الله د یرې نه ټول کارونه پرېږدي او جومات طرف ته راځي. کورونو کې ښځې چې کوم دي ای د خپل کورونو کارونه پرېږدي او دس چاردامو کې په مسلو باندې ودرېږي مونځو کې بیا کوي کارونه که نه. دغه شانتې سړي چې کوم دي چې څنګه اذان واوري کارونه پرېږدي راشي مونځو کې بیا دي کوي کارونه. نو دې ته قیام د مونځ ویلی شوی دی اقامت ورته ویلی شوی قایمول ورته ویلی شوي دي. بل دا خبره ده چې د وخت پابندي ساتي او په اعتدال سره کوي زر زر یې نه کوي ځان ته نه خلاصوي په قلار قلار مونځ کوي په توجه سره کوي په خشوع او په خضوع سره وکړي او بیا د الله نه دعا وکړي او بس بیا ځي خپل کاروبار درته. بل بس په ومما رزقناهم ينفقون دا غړومبۍ خبره چې دی به منځونه قایموي. دویم صفت به پکې سوي هغه صفت دا دی ومما رزقناهم ينفقون او مونږ چې دی له کوم رزق ورکړی د رزق نه مطلب کوم دولت مو ورکړی دی کوم مال او دولت چې د سړي نو رزق به بیا فراوان نه کوي
غنم جوار به مخلی او چې څه د خوښي نو پروټان به مخلی هر څه به اخلي چې څه د خوښي هغه به اخلي. مثال خبره کوم نو دلته کې د رزق نه مراد یعنی مال او دولت دی چې هغه تعالی خدای درکړی دی. ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه رزق نه چې موږ دی له ورکړی د هغې نفقه هم کوي د خدای په نوم باندې هم ورکوي. یوازې دا نه چې بس خپل خېټې سربی خپل بچو باندې دغه کوي او بل مسکین غریب فقیر د هغه حق نه ادا کوي یا که وله راشي نو هغه له نه ورکوي. په خپله غوښې او چرګان او پلونه خوري او هغوی چې وله راشي نو روټۍ هم وله نه ورکوي د خدای په رضا. نو دې ته دلته کې دا صفت په مؤمنانو کې وي چې دی په خپله په ګېډه باندې موړ وي یا د سره سم وي او دله یو فقیر راغو نو دی به هغه باندې خرچه کوي. او دغه شانته دې نه مراد د زکات هم د بیا وروسته به الله پاک د زکات حکم رالیږي. خو دلته کې الله سبحانه وتعالی دونه وفرمایل چې بس تاسو چې کوم رزق ما درکړی د هغې نه د الله په نوم باندې ورکوئ. بیا د هغې یا مقدار مقرر شو چې 2.5% یعنی چې کوم دی نو په کال کې یو پیره کم از کم ورکول په کار دي. ٹھیک شو جی. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي اولئک دا خلق چې راکم صفات خدای پاک بیان کړ دا په چا کې وي هم المؤمنون حقا. نو دا په حق مؤمنان دي. په حق مؤمنان څوک دي چې یو خو د الله نه سره یریږي بل چې کله هغوی ته د الله آیاتونه بیان شي نو په هغې باندې عمل کوونکي وي او نور ایمان زیات شي او په الله باندې بروسه کوونکي وي خپل نفع نقصان ته نه ګوري بل دا چې منځونه قایموي او بل دا چې کوم رزق مونږ ورکړی مال دولت ورکړی په هغې کې د الله حق ادا کوي او بیا چې کوم دی نو دی یعنی نفقه کوي د هغې نه. نو الله پاک فرمایي چې اولئک هم المؤمنون حقا دا په صحیح معنو کې حق او سچ مؤمنان دي. اوس الله سبحانه وتعالی بیا د هغې درجات بیان فرمایي چې چا کې دا صفات وي نو د درجه به سي لهم درجات عند ربهم د دوی دپاره به درجې وي په نزد د رب د دوی باندې ومغفرة او مغفرت ورته الله وکړي ورزق کریم او ډېر ښکلی رزق به وله الله پاک ورکړي په دنیا کې او په آخرت کې په جنتونو کې به الله پاک ورکړي. دا انعام دی د دې کارونو په بدله کې به الله پاک بیا دا درکوي. اوس الله سبحانه وتعالی بیا هغه دغه طرف ته ذکر فرمایي بس دا خو هغه خبره د فقولو لپاره د انفال خبره وه چې یعنې مطلب مال غنیمت نو چې دا خصوصیات بیان کړو بس ټول صحابه و اقدام چې کوم دی نو خبره ومنله او بس هغه کار یې پوره کړو. اوس الله پاک فرمایي کما اخرجک ربک لکه چې څنګه اوویستلې ته رب خپل لره یعنی خپل رب اوویستې ته من بیتک د خپل کور نه بالحق په حق سره وان فریقا من المؤمنین لکارهون او بېشکه چې یو فریق یو ګروپ د مؤمنانو نه داسې وو چې هغوی دا وتل نه خوښول د الله په لار کې. دلته څه طرف ته اشاره ده کله چې دا جنگ بدر واقع کېدو نو د دې نه مخکې یو واقعه وشوه. دوی له خبر راغو چې د شام نه دا شان نزول تاسو ته بیانوم د شام نه یو قافله را روانه ده د قریشو کومو قریشو چې دوی د مکې معظمې نه په دې مجبوره کړي چې دوی هجرت وکړو او مدینه منورې ته راغله که نه جي کله چې یعنی دغه خلکو دوی دونه مجبوره که ظلم او ستم پې کولو چې دوی د دې نه مجبوره شو چې د مکې معظمې نه دوی راغه او مدینه منورې ته راغه د دوی کورونه جیدادونه او هر یو شی چې کوم دی نو هغوی ته پاتې شو او هغوی پې لوټ ګټ کو او بس قبضه شو په هغې ټولو څیزونو باندې. نو پخوا به هم دا یو طریقه کار و مخبري دې ته وایي چې یعنې مطلب دا دی دوی به باقاعده کسان قافلې به د یو طرف او د بل طرف راتلې
نو عیب چې هلته کې څه اورېدلي نو هغه چې یو مقام ته راغی هلته خو یاره داسې واقع وشوه د دې نه پته به لګېده. مثال چې به د کراچۍ نه یو قافله را روانه شوې وه په ملتان کې به کوزه شو نو هلته به یو ذکر وکړو چې کراچۍ کې خو داسې کار شوی و. بیا به یې ملتان کې څه ولیدلو بیا به یې هغه مخکې سټیشن باندې ذکر کولو په لاهور کې چې هلته خو په کراچۍ او په ملتان کې خو داسې واقعات شو. بیا به چې د ملتان نه راخلاص شو او پنډۍ ته به ورسېدو بیا به یې وی چې یاره هلته ملتان کې او په کراچۍ کې او په لاهور کې خو داسې کار وشو. بیا به پنډۍ نه چې پېښور ته راغلو بیا به پېښور کې داسې تر افغانستان کابله پورې دا ټول دنیا کې به دا قبرونه ګرځېده. خلک ګرځي که نه نو د خلکو په ذریعه سره به خبره تله که نه. او بیا خو وروستو د دې دپاره باقاعده حکومتونو یو خاص کسان مقرر کړه چې هغوی له یې سونه ورکړه او هغوی له هغوی یې باقاعده ډیوټي مقرر کړه. هغوی له به یې تنخواګانې ورکولې چې تاسو په علاقه کې ګرځئ او خیر خبر باخلئ. د هغه علاقې نه به ځان خبروئ، د خلکو نه به تپوسونه کوئ چې دلته څه کېږي، څنګه چل دی څنګه چل نه دی، د ټولو حالاتو نه به ځان خبروئ، هغه به مونږ ته رارسوئ. ځکه چې بادشاهان به د دې نه یېرېده چې یعنې زمونږ خلاف چېرته کې بغاوت ونه شي، څوک زمونږ خلاف روچت نه شي، هسې نه مونږ ما ته پته نه او هغوی راغونډ شي او په مونږ باندې حمله وکړي، زما حکومت به بیا ختم شي. دلته کې دا ټولې خبرې دا بیا وروستو مستحکم شو نظام. خو پخوا نه به مخکې د قافلو په ذریعه سره به دا خبره را رسېده چې کله دا نظام نو دلته کې کله چې دوی ته دا خبره راورسېده چې بی د هغه ځای نه یو قافله را روانه ده او په هغې باندې 80 سرداران مقرر شوي دي چې 40 پکې چې کوم دي نو هغه داسې دي چې په اسونو باندې سواره سره د تورو د غزغرو او پوره جنگ سامان یې چولې دي د هغې د حفاظت دپاره. او دا داسې یو قافله وه چې په دې کې هر قریشي چې چا سره لږ غونتې معلم و یعنې د یو مثقال برابر سونم ورسره وه یا چاندي هغوی پکې حصه اخیستې وه په دغې تجارت کې، یعنې پیسې جنګولې وې، ټول مکې والا خلکو پیسې را دغه کړې وې او بیا دغه پیسې ای ته به د دې فایده رسېده او دغه بیا دوی د مسلمانانو خلاف استعمالولې، خپل خوراک به راکړی هم استعمالولې. خو ولې چې سړي له دولت راشي بیا د خپل دشمن خلاف هم مضبوطېږي که نه. او چونکې دلته کې د دوی نه ټول جایداد او مالونه او حالونه ټول دغه کې پاتې شو، په مکه معظمه کې پاتې شو او دا د هغوی خاص هغه دشمنان نو دوی ته چې دا پته ولګېد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو سره مشوره وکړه چې بی څنګه چل کوو په دې قافله باندې. نو هغوی ورته وایي چې یاره قافله خو ټیک ده د الله طرف نه په وحي راغی چې دلته به 2 کسان راځي، 2 ګروپه به تاسو سره جنګېږي، یو دا چې هغه د هغوی فوج به راځي او یو دا چې دا قافله به راځي. خو په دې دواړو ډلو کې به تاسو ته یو کامیابي ضرور الله پاک درکوي. نو د دې صحابو کې زیات کسان داسې وو چې هغوی ضعیف او نادار وو، نه ورسره توره وه، نه ورسره ډالونه وو، نه ورسره جنګ سامان وو. نو هغوی دا عذر وکړي چې یاره مطلب دا دی دغه قافلې پسې خو که ځي څوک نو بس لار دي شي او دا جنګ خو چې دی نو دا خو زمونږ د بس کار نه دی، ولې چې مونږ سره څه دي. داسې خبره غونتې وکړه. دلته کې د هغې الله پاک ذکر کوي کما اخرجک ربک من بیتک. نو دوی خو بیا مشوره وکړه که نه چې بس د قافلې پسې تلل پکار دي. نو دوی قافلې پسې لاړه، قافلې پسې چې کله دوی ووته نو ای ته خبر ملاو شو د دې ځای نه خلک روان و هغه طرف ته، نو هغې د دوی نه مخکې ورسېده. نو هغوی شام ته چې کله ورسېده نو چې هلکه هلته خو مشوره روانه ده په تاسو باندې د حملې. ابو سفیان د قافلې مشر او هغه ته چې پته ولګېده نو هغه لار بدله کړه چې لارې بدله کړه. مثال په دې لار راتلو نو هغه لاړو په دغه باندې په بدرخو په دغه باندې تاو شو او بیا د هغه مخې داسې په بل لار باندې را تاو شو. دا لارې پرېښوه چې کومه مونږ سره د کالونۍ سره خوا کې تللې. نو دغه شانتې یو صورتحال شو چې د سمندر په غاړه یو لار و د مدینې منورې هغه لارې پرېښوه.
نو سمندر په غاړه غاړه هغه خپل فوج ویستو خو هغې سره هغه एकदम هغې ته مکې ته هلته خبر وکړو چې زمونږ مدد له تاسو ځان رارسوي کومک را سره وکړئ په مونږ باندې حمله کېدونکې ده ای چې کله اعلان وکړو نو هلته خو د ټولو خلکو پیسې وي پکې بس هر سړی په ډېر جوش کې او په خروش کې د هغه ځای نه بس اوچت شو او ویې چې بس مونږ پکې حصه اخلو نه د کفارو ابو جهل اعلان وکړو ابو جهل د هغه ځای مشر وکړه د مکې کله چې ابو جهل اعلان وکړو به ټول سرداران او ټول غریبانان او ټول خلک زر کسانو فوج تیار شو او پوره اسلحې او ډمان هم ورسره وي او کنجران هم ورسره وي او دا په ګډېدو او په ششرېدو او په تماشو باندې را روان او تورې چولې وړې له سامان نه ډک د جنګ سامان ورسره کله چې مسلمانانو ته پته ولګېده چېرې داسې دغه وشو د دوی زړه کې لږ دغه غونتې راغو دلته ځکه راغی الله پاک فرمایي کما اخرجک ربک څنګه چې تو ویستې رب خپل من بیتک د کور نه بالحق په حق سره یعنی د حق د جنګېدو دپاره ته تللی وي وان فریقا من المؤمنین او بېشکه یو فریق د مؤمنانو نه داسې و یعنی یو ګروپ داسې لکارهون چې دا کار یې نه خوښولو ای وی چېرې به دوی پسې مه ځئ خامخا جنګ په بیه ولې هلئ یجادلونک فی الحق او دوی جګړه کوله تا سره د حق په معامله کې بعد ما تبین پس د دینا چې ښکاره شو هغوی ته کانما یساقون الی الموت داسې حالو د دوی چې گویا دوی شړلی شي الی الموت مرګ طرف ته وهم ینظرون او دوی ویني دغه خپل مرګ لره مخامخ مثال دا جنګ خو آسان کار نه دی که نه جنګ له چې ځي نو تا ته خپل مرګ مخامخ ولاړي نو وایي دوی ته چې کله تا وي چې راځئ چې ځو نو وایي دوی ته وایي ته دا مرګ داسې مخامخ ولاړو او وایي دوی به د هغې د وجې نه وایي چې دغه دی یعنی مطلب دا نه دي تلل په کار او بس پرېږدی جي او داسې چل واغس چل دی که نه وایي دا نه چې لکه وایي ته دی ګیري په زور بوځې خو لیکن ډېر پکې مجاهدان داسې وو چې هغوی وي چې نه به زور پسې نو چې زور پسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې یعنی واجب کړی نو جنګ په ټولو خلکو باندې بس چې څوک نه تلل نو بس ورته ټیک ته بس مه ځئ لکه دغې کې اعلان برسر عام اعلان نو شوی لومبی جنګ و که نه او بل پکې احتمال دا و چې بس قافلې پسې تللي هغه نه کولي نو دلته کې الله پاک وفرمایل چې وایي دا داسې وو چې دغه او لومبی ځلو لا خو د مؤمنانو ایمان هم لا دومره مستحکم شوي نوي نوي مسلمانان شوي وو هغوی لا دومره پاکه شوي نو د دې د وجې نه دا خبره الله پاک فرمایي حالانکې دا خبره د هغوی د قانون نه بعید وه هغوی ته چې څنګه الله حکم راغو بس هغه به آمنا و صدقنا وه وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ او کله چې وایي مونږ وعده وکړه تاسو سره یعنی الله فرمایي الله پاک په دواړو ګروپونو کې د یو ګروپ د ورکولو لکه که تاسو وجنګېدئ نو جنګېدو والا باندې به فتح یاب شئ او که نه لښکر دغه قافله باندې ورشئ نو په قافله والا باندې به کامیابېږئ تاسو به ضرور کامیابېږئ نو الله پاک ځکه ورته فرمایل چې مطلب دا چې کله وعده وکړه الله پاک تاسو سره د دې خبرې چې په دغه دواړو دغه کې به تاسو ته یو باندې کامیابي ضرور ملاویږي او دا څه دپاره انها لکم وتودون او بیا به ملاو شي تاسو ته چې کوم څیز تاسو غواړئ ان غیر ذات الشوکة خو لیکن تاسو خو غوښته هغه یو عام غوندې یعنی قافله مو غوښته چې د دې باندې بس برې منتل آسان کار دی ولې چې اویا کسان و هغوی سره دوی 1400 او 14 کسان 300 او 14 کسان دی یو ځای شو 313 چې ورته وایي 300 او 1400 صحابه مړه شو نو دوی دا غوښتل چې یاره بس مونږ پرې قافله باندې ورشو او بس تیار مال به ملاو شي
دلته کې الله په ذکر دي ته فرمایي چې وتودون ان غیر ذات الشوکه او تاسو خدا غوښتل چې دغه کمزور ګروپ مونږ ته بلاو شي لکه کمزور نه مراد دغه قافله وه صحیح سره ټول او یا کسان هغه به دوی په منټونو کې ختم کړي تكون لكم او هغه تاسو له ملو شي ويريد الله لیکن الله خدا اراده لرله سی لرله ان يحق الحق چې الله پاک حق ثابت کی په حق سره بکلماته په خپل ارشادات سره ويقطع دابر الكافرين او پری کی جلد د کافرانو الله سبحانه وتعالى خو وی الله خدا غواړي چې د کافرانو جلد پری کی تاسو خو قافله جاړی او ای چې باندې یا سرداران ټول میټاو شي ختم شي دا د دې دا غرور او تکبر ختم شي چې کوم پای کې غرور او تکبر صحابه باندې چې څومره ظلم کولو ابو جهل او داغه سرداران اټول را روانو په جنگ د پاره او الله پاک چې دې دا جرړې زپرې کم د کافرانو او دې دا شان او شوکت ختم کم او بیا فرمایل چې ليحق الحق ويبطل الباطل چې حق ثابت شي او غلط دروغ ثابت شي ولو كره المجرمون اگر چې دا مجرمان خلق دا نه خوخی چې حق ثابت شي ای خو نه حق باندې جنگيږي کنه نو کافرانو طرف ته الله اشاره را چې یعنی مطلب دا دی چې حق ثابت شي او باطل شي یعنی کفر ختم شي اذ تستغيثون ربكم نو کله چې الله پاک دې ته داوي چې اوس تاسو به دې کافره پری دی کافره دا نه وته کافره خو ته وته کنه کافره دا چې کارو شو چې هغه بس سمندر غاړونی وو بس هغه وته بیا هغه سوال جواب مو کوم کیتا چې لکه په خیریت وروته ما او بس دا چې کار چې بس دا جګړه پری دی خو کې کوم غرور او تکبر هغه وی نه وي دی دال دومره شو چې مونږ تاسو نه ریږي دی دال ته بربن لګړ راغو او دا چې حالت کې راغو چې زمونږ را تختیدلی دي زمونږ غلامان دي پکې زیاتر او دای چې کوم دی نو الټه چې کوم دی اوس مونږ ته دیږي دا غډیر تکبر او د ډیر دغه د وجنه هغه وینه بس اوس دی پسې زو دی ټول ختمو دی قتلو ختمو وي سفیان وی دغه وی ابو جهل وی نو دی دلته کې دا مشوره وکړه چې بس مونږ په ورزو هغه ته اعلان کې سوال جواب بلاو شو چې بس قافله په خیریت وروته او بس راځي واپس ای وینه بس اوس پریزونه مونږ په سراوتی او الله پاک دلته دا فیصله کړی و چې زه خیمه چې د دې جړې کټ کم تاسو به سر سامان یې است سره دشتا خو زه خپل قدرتونه خیم الحمدلله الله دلته کې الله پاک فرمایي چې نو دا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته لګی دا چې قافله خو د مخ د منځ وته او زمون مقابله چې قبله نو هغه صرف د ابو جهل فوج سره ده نو لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر فکر من شو د خپل صحابه د پاره ولې چې هغه به سر سامان چا سره تورم پورا نه وي نو الله پاک فرمای اذ تستغيثون ربكم کله چې تا فریاد کولو اے پیغمبره خپل رب ته فاستجاب لكم نو الله قبول کو ستاسو فریاد انی ممدکم بالف من الملائکه او دا سوال جواب راته کو چې زبستا مدد کوما الله پاک وته فرمایل چې زبستا مدد کوما بالف من الملائکه بزر فرشتو سره دای خو درازي ټول زر کسان دي 313 تاسو یو زر د لنور فرشتي در لګم مردفین چې لګاتار بداسه لکه فوج را رواني وي د اسمان د اسمان نه را رواني وي لګاتار به زر فرشتي را رواني تاسو مدد د پاره الحمدلله او بیا صحابه لیدي چې پټکی والی او داسې چمکېدلې توري به ور سره او صحابیان فرمای چې وی کله به مونږ توره داسې واله کنه وی زمونږ توره به لاغه سره جنگېدلې نه و چې داغه نه به سر هلته پروت وی مونږ وی چې دا څنګه چللی
مدد راغی کنه. او یو صحابي فرمایي چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې بیا رستو مسلمان شو د محمد صلی الله علیه وسلم ترو د زړه نو ولیکن د کفارو د غیرت د وجنه چې ستا غره محبت ته لکه وراره سره او دغه سره زړی نو خو دې وسای را روان کو لا ایمان خو نور وړي کنه د مکه فتح کې بیا فتح مکه کې بیا د ایمان وروړو نو خبره دا چې دا چې دغه بیا چې کوم دی نو د یو داسې صحابي چې داسې کده غوندو او هغه لاس نو ستړلې دی او رې وستو نو ورته وی چې دا جی راوسته به دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا څو کته نو هغه ورته وی چې دا د نیم راوسته وی دا خو څوک بل څوک وې څو ډیر جابر انسانو او غټ پټکی والے او داسې ستوره ور سم چې وی ما یې چې بسوي سټ رانه وای او وی بس هغه زدلو تړلم وی بس لاسونه رالو تړل مزه ورته چې بوې وی دا ته نیم راوسته وی دا نو دې دا ثابتېږي چې د الله مدد وکړه. نو دلته کې الله پاک فرمایل چې اب را رواني فرشتي به یو بل پسې وما جعله الله او نه دی چې الله سبحانه وتعالى الا بشرا چې زیر ورکی ولتطمئن به قلوبكم مگر دا چې مطمئن شي زړونه تاسو په دې سره ومن نصر او نه مدد الا من عند الله مگر د الله نه ان الله عزیز حکیم بشک چې الله پاک ډیر غالب دی او حکمت والا دی. اوس دلته کې الله پاک دا فرمایل چې دا خو ما صرف تاسو د زړه د مطمئن کولو لپاره دا فرمایي چې تاسو له یو فرشتي وزر درولېږم کړي یو جبرائیل علیه السلام پوره شپه کړي په یو وزر کې چت کو تر اسمان او رسول الله تعالی ولټکو او په یو کوم باندې چې چغواله د ټول رساګانې وته خدا خو تاسو د زړه د مطمئن کولو لپاره زدا خبره تاسو ته کومه او بل بیا ور سره الله پاک ځکه دا فرمایل چې دا د فرشتو دا درلېګل دا ما صرف د دې لپاره چې تاسو زړه جمع شي ځکه چې انساني فطرت دا چې لکه زمونږ مرګریم ډیر دي دوی په دې باندې خوشحاليږي نو ذکر الله د بندګانو د خوشحالۍ لپاره دا اظهار وکړو کړي الله په خدای فرمایل چې تاسو زړه مطمئن شي ومن نصر الا من عند الله او نه دی مدد مگر هغه صرف د الله پاک مدد پکار دی چې الله سبحانه وتعالى دا ټول ختم کی په خپل حکم سره د ټول نه بساګانې دغه ته چې دغه ته ولټه په پراتی الله خدا سم کولی شي کنه خو لیکن الله سبحانه وتعالى خپل قدرتونه خي الله پاک وایي چې ان الله عزیز الله پاک غالب دی حکیم حکمت والا دی په حکمت سره کار کوي کني بیا خو کفار وی چې هرکه بد دین حق سره په دغه پزور مسلمانون شروع چې ته په یو ځای باندې په خلکو باندې تور کې یو هرکه مسلمان شنه دا مسلمانی خو نشو کنه اره نه د ایمان ستنه نو تی پزور باندې ټوپک تماچا په کېدا تور په کېدا چاړه په کېدا او ته چې وایي کلمه نو دې ته مؤمن نه وي ذکر دې د پر الله پاک د دینه منې کړی چې لا اکراه فی الدین په دین کې ظلم جبر نشتا دا ایمان وروړل دا خپل زړه نه دي بس ته ورته نه که زمونږ تابع شه بس ډېر کړ پر مکوا باقی نور ته اسلام وایا مونږ در باندې کلمه پیش کوو د خپل مرزه نه وایا الله دین قبول کا نو فلاب مومې د دنیا فلاب هم ته ملو شي او د آخرت فلاب هم ته ملو شي الله پاک دې مونږ ټول الله په دې باندې عمل تو کول توفیق راکړي الله سبحانه وتعالى دې زموږ ناست په خپل درجه قبول او منزور کړي پدې کې زموږ نه یا الله څه کمی زیاتې شي دا غي معافي مونږ ته وکړي ان شاء الله رحم کرم والا معاملې په دنیا او په آخرت کې وکړي په آخر کې ودا عظیم شان کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد